بسم الله الرحمن الرحیم. زه د متحده پریس کلب صدر ضلع بونیر په حیثیت باندې خپلو ټولو ملګرو ته چې نن زمونږ کوم اجلاس وشو دی ته په راتګ د دوی ټولو شکریا ادا کوم او د دې نه بعد نن زمونږ ډېرې زیاتې اهم فیصلې وشوې نو مونږ وی چې دا زمونږ د بونیر د عوامو سره او چې څومره ادارې دي کم چې زمونږ سره په دې دغه کې کنسن وي چې هغه ضلعي انتظامیه پولیس او انفارمیشن او مختلف لیبر ډپارټمنټ دا ټول چې په دې کې چې دی نو سټیک هولډینګ و په دې زمونږ د پریس کلب په دې ایشو کې نن مونږ د خپل اجلاس نه بعد زمونږ په اجلاس کې دا فیصله وشوه چې مونږ به انشاءالله چې د یونین اف جرنالست بونیر چې کم دی چې یو تنظیم دی او په پریس کلب باندې هغوی په پریس کلب کې دی او یو قبضه یې کړې ده او صرف د یو بلیک میلینګ دپاره او د دې دپاره چې دی پریس کلب یوز کوي او د کرپشن یو اډه یې جوړه کړې ده د دوی خلاف نن مونږه دا فیصله وکړه چې د دوی خلاف مونږه د های کورټ کې چې دی نو د ریټ پټیشن دایر کولو اعلان کوو او دا اعلان مونږه په دې وکړو چې د ریټ پټیشن زمونږه په لومبۍ ورځ باندې زمونږه دا کنسرن و مونږ وی چې مونږ به ریټ پټیشن کوو او حالانکې چې د ریټ پټیشن څه قواعد او ضوابط دي چې د دې لپاره به ته اپیلیټ فورمز چې دی دا ټچ کوي نو اپیلیټ فورمز تقریبا مونږ ټول ټچ کړي دي او د هغې نه چې دی نو هغوی د دې نه د پریس کلب کومه قبضه چې وه نو دی یې وانغسته نو د دې په دغه باندې زمونږ د پاکستان کوم عدالتونه چې دي نو زمونږ دا امید دی انشاءالله چې زمونږ فیصله په عدالتونو کې په ډومبي تاریخ کېږي ځکه چې لیګل چې دی نو مونږ سټرانګ یو زمونږ سره د هرې محکمې چې دی زمونږ سره د هغوی رجسټریشن دی او زمونږ ممبرز چې دي دا په میجارټي کې د دې یونین اف جرنالست ورنه سیوا دي نو زمونږ انشاءالله تعالی چې دا امید دی چې مونږ به په ډومبني تاریخ کې به مونږ ته چې دی نو دا ریلیف چې دی حکومت عدالت راکوي او مونږ د ټولو ادارو خلاف چې دی نو هم به هغه په دې کې مونږ پارټي کوو او مونږ د دوی خلاف چې دی نو د ریټ پټیشن اعلان کوو او انشاءالله چې ډېر زر به زمونږ کوم زمونږ چې کوم وکیلان دي او د هغوی سره چې زمونږ په دې باندې ټول مونږ کوم لیګل سټډي کړې ده مونږ په دې کې په سوات پریس کلب کې یو کیس شوی چې هغه هم د سوات پریس کلب داسې د یو دوه تنظیمونو کیس و نو هغې چې دی نو مونږ ټول د هغې کوم ډاکومنټس چې دي کوم کیس هسټري چې ده هغه مونږ راایستې ده او د هغې د سټډي نه بعد زمونږ دا فیصله شوې ده چې مونږ به ریټ پټیشن کوو نو انشاءالله چې ډېر زر به مونږ ریټ پټیشن چې دی دا به زمونږ جمع شي او انشاءالله تاسو به یې د بونیر عوام چې دا زمونږ کوم ملګري چې دي دې کې زمونږ داسې ملګري دي چې د هغوی د تعارف محتاج نه دي چې هغوی خدمات دي د بونیر دپاره او هغوی په کومه طریقه جرنالیزم کوي دا ښکاره ده دا به د بونیر د عوامو ته ښکاره کېږي او انشاءالله ډېر زر به د دې فیصله کېږي او دا پریس کلب چې دی دا به مونږ د دې مافیا نه چې دی دا به مونږ ازادو خو مونږ حالانکې چې یو تعلیم یافته طبقه یو مونږ په دې کې موسټلی ملګرو چې دي په دې کې جرنالیزم کړي دي کوم چې نور ملګري دي هغوی هم د رولز ریګولیشن باندې پوه دي نو مونږ د عدالت کومه لاره چې دا مونږ د اپیلیټ فورم نه چې دی نو دا هغې نه بعد مونږ د عدالت لاره ټچ کړه انشاءالله ډېر زر به مونږ ریټ چې دی دا به زمونږ جمع شي او په یې کې به چې دی نو ډېټ ولګي او د دې نه بعد یو دوه نورې اهم فیصلې زمونږ وشوې چې په هغې کې زه د بونیر عوامو ته دا وایم چې دا د الله پاک ډېر غټ فضل دی فضل په دې باندې دی چې مطلب پریس کلب یو امارت دی په هغې باندې فلحال دا بل تنظیم دی په هغې کې بیا هم زمونږ سره د بونیر ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ سره په بونیر کې زمونږ ته خلک درخواستونه کوي زمونږ سره ممبرشپ یې الي نن مونږ په دې اجلاس کې دوو ملګرو له چې کوم دی یو چې کامران به یې زمونږ دی دله زمونږ ته اپلیکیشن کړی او د ممبرشپ چې دی دا مونږ اپروو کو او د چې دی د کراچي یونیورسټۍ نه چې دی نو جرنالیزم کړی دی یو بل ملګری چې زمونږ دی د انغاپور دی د هغه حارث نوم دی د هغه کوم نوټیفیکیشن چې دی د ممبرشپ دام نه نوشو د دې نه زه او یو زمونږ سره د توتالی نه دغه چې دی زمونږ رور چې دی حیدر بای چې دی هغه مونږ یو میاشت مخکې شامل کړی نو زمونږ سره چې زمونږ د تنظیم مثال په زه تاسو ته دا ووایم چې فلحال مونږ په یو اپوزیشن تنظیم یو چې زمونږ دوی هغه ادارې او ادارو لم او د کم پالیټیشن چې کرپټ دی زه دا نن آنیر وایم او کومه اداره چې کرپټ ده د هغوی دغه تنظیم سپورټ کوي ولې تنظیم سپورټ کوي په دې وجه تنظیم سپورټ کوي چې د هغوی غلاګانې پټې کړي دي او د هغوی کوم غلطې فیصلې چې دي که هغه ادارې دي هغه کو هره اداره ده او هغه کو هر پالیټیشن دی ځکه هغوی د هغوی سپورټ کوي نو زمونږ دا امید دی چې عدالت به مونږ له انصاف راکوي او زمونږ دا کوم بل ملګری چې دی انغاپور والا حارث
هغه چې دی د پېښور یونیورسټۍ نه جرنالیزم کړی دی زموږ سره انشاءالله دغه شان ینګ ملګري چې چا په بونیر کې صحافت کړی او د دوی چې دا کم ایمیج صحافت له جوړ کړی او د هغې وجې دوی میدان ته نه راتلو داسې ملګري زموږ سره شاملیږي نو زموږ سره یو ملګری دوه نور هم دي چې په هغوی هم انشاءالله ډېر زر مونږ د هغوی اعلان وکړو هغوی مونږ ایز ا ممبر چې دی متحده پریس کلب والو د دې نه دا خبره تاسو د دې نه دا نتیجه حاصلیږي چې زموږ باندې حالانکه زموږ سره په الحال د پریس کلب امارت نشته بیا هم زموږ سره ملګري شاملیږي د دې ټولو خبرو دا نتیجه ده چې موږ په حقه یو موږ د بونیر د عوام دپاره راوچت شوي یو کم از کم د صحافت کمې ذمهدارۍ چې دي زموږ سره شبیر بونیري او د ټولو ملګرو په شان ملګري شامل شوي دي په دې وجه چې موږ د یو کاس پسې لګیا یو موږ د صحافت کې د بونیر کې کم از کم یو سودار راولو او پریس کلب چې دی دا موږ د غریب عوام دپاره پریس کلب کوو چې دا پریس کلب چې په دې کې غریب عوام چې دی چې هغه ته انصاف ملاویږي د هغه سره څوک زیاتی وکړي هغه د اپلیټ فورم نه د هغه د محکمو نه د هغوی تپوس کولی شي دا نه ده چې زه به د دوی په شان چې دی نو هغه کرپ دغه به کوو موږ به د ادارو سره خپل تعلق او جی رالی جی لاړی نه صحافي چې دی صحافي به ټیک ټاک دا د عوامو سترګې دي دا د عوامو ژبه ده دا د عوامو غوږونه دي دوی به د عوامو خبرې راوچتوي داسې نه کیږي چې دا بس ګرانټ پالم او ابتتاله به ځم او زما راځم او خبره ختم او خبره ده په دغه ریټ کې چې دی نو مونږ باقاعده په دې کې چې کوم کرپشن شوی دی د ګرانټ هغې کې هم مونږ د هغې زمونږ په ریټ کې چې دی د هغې هم باقاعده حواله ده انشاءالله زمونږ دا امید دی چې د پېښور های کورټ چې کوم دی سوات بینچ په هغې کې مونږ ریټ دا هیلو دا ټولې خبرې او دا دغه چې دی زمونږ د عدالتونو ده او زه په دې کې که په دې ټایم کې مونږ دا پروګرام زمونږ وکلا برادري چې سوره ګوري نو تاسو په دې خبره باندې پوهئ چې ستاسو په بارروم کې کله الیکشني نو کو انصاف لایر فورم والی که پیپلی که مرګري وکیلانی د هر سړي یو جدا ډانچه ده یو تنظیم دی خو چې کله ستاسو د بارروم دپاره الیکشن کیږي نو که څوک الاینس وکړي نو د هغوی وشي د هر سړي جدای تنظیمي او د هغوی چې کوم په میجارټي کې راشي هغوی د بارروم صدارت یا د هغې هغه سټیک هولډینګ وګټي دقه شان د صحافت الیکشن چې د پریس کلب کیږي دا به د دوو تنظیمونو په منځ کې کیږي دا دوی چې ځان له د تنظیم الیکشن کړی دا نوم یې ورله ورکړی دی نو ځان له دې په خوله باندې هر څه نوم ورکړي عوامو ته پته ده قانون چې څه وي انشاءالله چې ډېر ژر به د ریټ په شکل کې چې دی نو دوی ته او د بونیر عوامو ته به دا ښکاره شي چې څوک په حق او څوک په ناک نو زه یو ځل بیا د خپلو ملګرو چې دی شکریه ادا کوم او د بونیر عوام له دا ډاډګیرنه ورکوم چې انشاءالله تعالی ډېر ژر به تاسو په میډیا کې یو چینج اینه او پریس کلب چې دی دا یو معتبر اداره ده نو انشاءالله چې دا به یو خپل کار کوي په بونیر کې او دا به د بونیر د خیرخواهۍ دپاره او د دې دپاره چې دی نو انشاءالله چې دا مونږ به دا خپل جدوجهد چې دی دا جاري ساتو